बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको ज़ मलिक इस्माइल तासु ता पनने डिस्ट्रिक्ट डायरे के स्टडी में शेयर कले वायम बावरियम चुरूग जोड़ खुशाल बे जवान हालात वाक़यात मामलात पमुडेर खरावानवी कतुनको द खैबर पुख्तनख्वा द्वेम वे खार मर्दान कम ची कयो ख्वा द सूबे द्वेम वे खार दिन प मर्दान की यो शमेर दासे खलक शता څوک چې په معاشره کې یو نوم لري که هغه د ډاکټرۍ مد کې وي د کاروبار مد کې او که د حکمت مد کې وي نن موږ په یو داسې ځای کې موجود یو چې دا د مردان زړه دې ته ویل کېږي د شاټو چوک لږه فاصله کې دې نه موجود و په هسپتال روډ شمشي روډ باندې موږ موجود یو دلته کې د ژوندون هومیوپیتیک چې کم دلته کې یو هسپتال دی او په هغې کې ډاکټر عبدالرشید خان کم چې 20 کاله د هومیوپیتیک په میدان کې کار کړی دی یو ځانګړی نوم پیدا کړی و دې ځای خلک دوی ته د بیتاج د حکمت بادشاه هم وایي کتونکو نن به دلته کې د دوی دغه کلینیک دننه تاسو ته چې کومې لوی بیماری دي د کومو علاج چې دغه ډاکټر صاحب کې دا به هم تاسو ته ښایي او بیا چې دلته کې موجود کم خلک دي راغلي دي دلته د علاج لپاره په هومیوپیتیک یا د حکمت مد کې علاج کې دغه خلکو سره به هم خبرې کوو نننۍ ډسټرکټ ډایري سپیشل زموږ د ډاکټر عبدالرشید په کلینیک کې دا چرته هم مزې موږ سره اوسئ کتونکو دا وخت د ژوندون هومیوپیتیک چې کم کلینیک دی د هغې مخې ته موجود دي او ډاکټر عبدالرشید چې کم دلته کې په خپله باندې ناستې لري هغې هم موجود دي خو دلته کې ځینې مریضان دي چې هغه راغلي دي د خپلو بیمارو د علاج لپاره نو دلته موږ سره یو مشر موجود دی سره به خبرې کوو لالا ستړي مه شي دا راته ووایه ډاکټر صاحب لره څومره وخت نه راځئ یاره تقریبا زما څومره خالي 2.5-3 کال وشو چې را روان یو والا ډاکټر صاحب څنګه نور ډاکټرانو ولې نه دی څه چینج غونته کړې یاره ډاکټر صاحب کې ډېره غټه کوالټي ده یو خو ډېر په مینه خبرې کوي ډېر په خوش اخلاقۍ سره خبرې کوي او بل لکه د بیمارۍ مکمل جړ ته ورګوزېږي او د هغې علاج کوي شکر الحمدلله موږ څومره چې مریضانان چې څومره دلته راغلي دي ټول د دوا سره دوایۍ سره بالکل ټیک ټاک شوي وي مهرباني دلته کې یو بل مشر موجود دی رئیس صاحب لالا ستړي مه شي السلام علیکم نوم مو سره جي سید امیر قاسم دلته کې ډاکټر صاحب له راغلی ډاکټر صاحب له راغلی یو څه بیماری دپاره راغلی زه خو بلډ پریشر دپاره راغلی ما نو مخکې بلډ پریشر ډېر های وه خو بیا راته چې ډاکټر صاحب نوم واغېسته رالم دلته نو دا درېیمه پیری چې راځم نو تقریبا چې بلډ پریشر مې بالکل دغه شی نارمل دی اوس دا راته ووایه ډاکټر صاحب له راغلی جی او ډاکټر صاحب راغلی څه علاج لپاره ما اوس زنانه راوستې ده د جوړونو بیمارۍ دپاره او د ډېر وخت نه د 40 کالو بیماري ده ډاکټر صاحب درته چا ښودلی و یاره دته ډېر دې دی کې خلکو ډېر صفتونه کول نو موږ راغلي وو خو بهرحال اخلاق او د خبرو هم ډېر ښه سړی دی او قابل ښکاري هم لکه چې دا دنیا والا ټول نه ماته د خو څه خوالی و پکې که نه او فیسونه سې واخلي که نه د پیس خو موږ ته لا پته نشته زه لا اول نه دل راغلی یم ورته او الله مو خیر وکړي لالا ستړي مه شي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی لالا څه دلته څه له راغلی دلته علاج لا راغلی څه علاج لپاره دا شوګر ډېر پریشر دردونه معدې ټول علاجونه بیماری تا سره دي نو دا خو ټولې دي خو دا پرې خبرنوز باندې راځي ډاکټر صاحب او ما یو اته میاشتې مخکې دا نمبر نوٹ کو دته چې کوم بیان د الواد دپاره د بیمارۍ دپاره هغه وایي چې یاره دوایي به او مرض به نه ختمېږي خو علاج به نه پرېږدي نو د هغې نه موږ دا دویمه درېیمه پیره ده خو انشاءالله چې موږ هغه ډاکټري ګولۍ پرېښودې دا ډېر پریشر هم کنټرول دی شوګر هم کنټرول دی او د معدې د وجې نه به خېټه هم خرابېږي ځکه ګولۍ زیاتې وي که نه نو اوس زمونږ انشاءالله تعالی الله به ښه کوي خو زمونږ څه مسله نشته مطلب ډاکټر عبدالرشید صاحب تاسو په خیبر نیوز باندې کتلی و نو رالی و خو زما ژوند دی ټول بس خیبر نیوز دا ګورم بس ژوند مې دی دې ته سلام کوم دا پښتانۍ را بار کړم کتونکو دلته کې یو بل مشر موږ سره موجود دی د هغې نه متبس کوم تاسو نوم څه دی خانجي او دا راته ووایه تاسو دلته څه له راغلی زما نوم جی محمد یاسین دی او زه د وزیرستان نه راغلی یم د وزیرستان نه ډاکټر صاحب له راغلی څه بیماري سره زما د بلډ پریشر مسله ده وزیرستان والا غوسه کېږي هم ډېر که نه بلډ پریشر یې وایي خیر دی نو هغه مونږ د خلکو نه اورېدلي وو چې ډاکټر صاحب ماشاءالله ښه ماهر دی او ښه پوهېږي نو دلته چې راغلم د یو بل نه مې تپوس وکړو نو هغه خلکو ډېر تعریف راته وکړو که نه
نو د سره په خپله چې ملاو شول ما ولیدو نو ماشاءالله هغه د ډېر لوی اخلاقو مالک دی که نه زبردست انسان دی نو علاج او شفا ورکوونکی خو الله دی که نه خو ماشاءالله ښه سړی دی د هغه وزیرستان نه چې راتلی نه دا خو به ستا خامخا یو ورځ هم لګېدلی انتظار به هم دې کړي. زه پرون راغلی یم نن دلته راورسېدم اوس دلته د ډاکټر صاحب سره ملاو شوم اوس به واپس بیا ځم. الله مو صحت درکړه بهتري مو راغلی ده. او الحمدلله. کتونکو د ډاکټر صاحب د کلینیک مخې ته موجود یو او لیکلي دي بغیر اجازت اندرانه منع یې خو موږ دې تپوس کړی دی نو دننه ورځو او تاسو ته ښایو چې دلته کې او څومره په لوی شمېر کې او په څومره په لوی تعداد کې زه به خپل کیمرمین ته خواست وکړم چې ما نه وړاندې شي او دلته کې دوایانې موجود دي او دلته چې کوم د دې کاریګران دي په باقاعده توګه چې کوم موجوده صورتحال د کرونا وایرس د هغې د اسوفیز تحت لاسونو ته دغه شان ګلبس هم اچولي دي او دې نه علاوه چې کوم نور سینیټایزر دی هغه هم استعمال شروع دی او دوایانو چې کومې پیکینګ دی هغه ټول شروع دی. دلته کې موږ سره یو ملګري موجود دی. وروره ستړي مه شي. السلام علیکم جی. نوم دې څه دی؟ جی اورنګزیب. څومره مودې راسې ډاکټر صاحب سره کار کوي؟ یاره غالبا 15 کال شو جی. څنګه نور ډاکټرانو یا دې ډاکټر کې ته څه چینج ښکاري؟ مریضان خو ډېر زیات راځي دلته. یاره دا خو موږ نشو ویلی دا خو تاسو بار مریضانو کمنټس واغستل. مریضانو خو ډېر ښه کمنټس دي. ښه جي او بس الله لري چې څوک راځي الله لري ولې شفا ورکړي. بل ایلوپیتیک او هومیوپیتیک کې هم چې دی نو لکه دغه شته زه به ته یو خبر وکړم کوم شوګر پیشنټ چې وي د هغې چې کله زخم جوړ شي جي نو ایلوپیتیک هغې دا وکړي چې هغه زخم د ګوتې په ځای د هغې نه خپه کټ کړي نو هغه خو یو زخم وي هغې ولې بل زخم جوړ کړي. په هومیوپیتیک کې جي دا اپریشن حساب کتاب نشته صرف دوی ده او دوی سره چې دی د هغې ټریټمنټ کېږي د هغې الله ولې صحت ورکوي. اپریشن پکې نشته چاقوان چړې پکې نشته. بالکل. بل دا تپوس کوم تاسو خو دلته کې چې څومره یو ملګري هلته کې ولاړ دی دغه نمبر یې لیکي 2 ورځې مخکې نمبر لیکي په هفته کې 3 ورځې دلته او 3 ورځې به 400 کې د کم کم سیمونه له ډاکټر خلک راځي ځکه چې وزیرستان نه پکې ما کسانو کتل موجود دي. یاره جی که زه خبره کوم نو اورېدونکي به وایي چې یاره دروغ وایي خو د افغانستان نه هم جي دلته پیشنټ راځي. افغانستان نه راځي لنډي کوتل نه راځي تیرا باجوړ سوات دیر تیمرګره د لرو لرو علاقو نه جي راځي لکه لوکل هم دي خو د لوکل نه بهر چې کوم دي نو د لرو لرو او ته خو به وزګارېږې هم نه ځکه چې دا 3 ورځې خو ما خو ته په وزګار په ناستو ونه لیدې. نه وزګارېږو جي نه وزګارېږو بالکل مونځ ته پکې ځان هغه موږ مریضان نه پرېږدي څوک را پسې پرېږي شور را رواني څوک په دغه اړخ را رواني څوک اخوا را رواني یاره وایي لرې ځای نه راغلي څوک څه وایي څوک څه وایي موږ هم ورسره دغه کوو خو رشي جي نو بیا هم زموږ خوا ته چې څوک راځي 2 ورځې 3 ورځې مخکې نمبر لي کم لرې ځای نه کسان راځي 2 ورځې 3 ورځې مخکې نمبر لي بې نمبره دې نه راځي ځکه چې بیا دلته هغوی ویټ نشي کولی. اوس دا بابا راغلی تاسو ولیدو یاره وایي جانماز راکوئ زه پې اوده کېږم هغه ځای کې نو موږ ورته بابا چې یاره ته داسې کار وکړې چې لکه نمبر واخلې نمبر اخلې بیا چې راځې نمبر اخلې همداره چې دلته به انتظار نه کوي. بالکل لوجي کتونکو تاسو خو دوی سره مونږ چې کومې خبره وکړه واورېدې ځکه چې دلته کې په ډېر لوی شمېر کې مریضان نازي خو دې نه علاوه زه به خپل کیمرمین ته خواست وکړم چې تاسو ته وښیي چې لکه کم دلته کې دوایانې موجود دي او دا هغه دوایانې دي چې د کومو بیمارۍ عموما نن سبا په خلکو کې ډېرې زیاتې لکه بلډ پریشر بیماري ده د جوړونو درد دی نو دغه شانتې یو بل ملګری ولاړ دی د هغه ډیوټي هم ډېره سخته ده ځکه چې ماسک یې لګولی دی او نومونه لیکي. وروره نوم دې څه دی؟ مزمل حسین جی. مزمل حسین دا راته ووایه چې څومره مریضان وي روزانه په بنیاد؟ جی مونږ کله 60 تر ګورو کله 100 ګورو او مریضان چې کوم دي ډېر لري لري راکونه راځي د تیران د افغانستان نه راځي پکې وزیرستان نه څنګه تاسو سنټروګان هم واغسې او دې نه علاوه زموږ سره چې کوم نوخار ایریا د پېښور شو او داسې چې کوم کورم ایجنسي شوه د ټول علاقو نه موږ له کافي مریضان راځي. او څومره ورځې مخکې نمبر اخلي؟ جی باقاعده 2 ورځې مخکې نمبر یو مریضان ته پکار چې نمبر هم دی تکلیف نه دی بچ کېږي اپاینټمنټ نمبر ډاکټر صاحب نه قسم مشوره کول غواړي یا نمبر اخیستل غواړي نو زموږ هیلپلاین نمبر 0345 93 73 174 او 0312 93 73 174 او که ډاکټر صاحب سره څوک پرسنلی څه ریپورټ میپورټ شیر کول غواړي نو د هغوی وټساپ نمبر دی 0300 57 637 نو په دې باندې ډاکټر صاحب وټساپ باندې د دې د فایل وګوري ریپورټونه نو په هغې باندې ډاکټر صاحب په حق ټایم باندې ولا جواب ورکړي آیا که زموږ سره لکه ډاکټر صاحب سره علاج موجود وي نو ډاکټر صاحب ورته تاسو موږ له راتلی شي
کتونکو د ډاکټر صاحب په کلینیک کې چې کوم زموږ میندې خویندې په انتظار دي د خپل علاج لپاره ډاکټر صاحب ته، نو دلته کې یو مورکۍ را سره موجود ده، د هغې سره به یو دوه خبرې وکړو. تاسو څنګه جي؟ بس ډاکټر صاحب بیمار یم او دا 2 ځله دلته رالم او د میاشتې دوایي مې وړې وه. او د ډاکټر صاحب له چارته نوم ښودلی و که نه داسې خپل؟ مونږ ته په کال یې راځم، دا 5 کاله ورله راځم. او ترور تاسو سره راغلی؟ مونږ هم علاج له راغلی یو. ډاکټر صاحب نوم درته چا ښودلی و؟ نه مونږ ټیک یې وکړو، بیا زما خاوند راغی، هغه وله هغه وکړو د لارې کوڅې ورته معلومې کړلې، جوړال وله. دا ډېر ښه ډاکټر د زما نیا بیمار دی سره ښه شوه. مونږ ډېر ډاکټران لاړو، هلته ټیک نه شو، مونږ دلته بیا رالو. او کتونکو د ډسټرکټ دایرې دویمې برخه کې دا وخت موږ شامل یو. کتونکو تاسو اولنۍ برخه کې وکتل چې کوم خلک ډاکټر عبدالرشید صاحب او چې کوم د هومیوپیتیک یو بېتاجه بادشاه دی د هغه نه د علاج لپاره د لرې پرتو سیمو نه راغلي دي. نن هغه ډاکټر صاحب سره د هغې د ژوند په اړه او بیا یو ځینې څو مهمې بیمارۍ دي کوم چې موجوده وخت کې نن سبا په معاشره کې ډېرې عام دي او زیاتره خلک په دغه بیمارو په مد کې کله چې موږ ورته په خپله ژبه کې انګریزي ډاکټران وایو ایلوپیتیک یا هومیوپیتیک یا نور چې کوم د طب سره تړلې شعبې دي د هغې نه علاج کیي، خو د دغې مرضونو علاج دوی ته په هغه شانتې میلو نه شي چې کوم مرض دوی د ځانه لرې کول غواړي. کتونکو په دې نننۍ ډسټرکټ دایرې کې تاسو چې کوم خلک راغلي وو د لرې پرتو سیمو نه، نو د هغې هغه خبرې د ډاکټر صاحب په اړه باندې او دې نه علاوه چې کومې زنانه وي د هغې خبرې تاسو واورېدې. نن ډاکټر صاحب سره موجود یو او ډاکټر عبدالرشید صاحب نم په ډېر مصروفه وخت کې بیا وخت واغستو. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسماعیل صاحب ډېره مننه، شکریه. خصوصا زه د خیبر ټي وي او د خیبر نیوز ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو ماله دومره عزت راکړ، تاسو ماله راغلې او زمونږ د ډسټرکټ دایرې کې زمونږ شرکت مطلب وکړو، نو ډېره مننه، شکریه جی. کتونکو ډسټرکټ ډایري عموما موږ چې کوو نو کم چې په معاشره کې کمې بیماری وي یا کمې مسلې وي نو په هغه اړه باندې زموږ دغه ډسټرکټ ډایري دغه خپرونه وي. خو نن ډاکټر صاحب سره موږ د انساني بیمارو په اړه باندې خبرې کوو. ټولو ناول د ډاکټر صاحب به تاسو بلا په وي ډي خیبر نیوز باندې د دوی مرکې کتلې وي وخت په وخت باندې د پېښور څانګې نه د مردان څانګې نه، خو زما ورسره وړومنی دغه شانتې په ډسټرکټ ډایرۍ کې مرکه نه زه ډاکټر صاحب دنیا خلک مو پیژني، د دې نه علاوه زه مینوال مو ډېر زیات دي، خو دا به راته صرف وایي چې تاسو خو MBBS کړی دی او هومیوپیتیک سایډ ته بیا راتلل، نو دغه کیسه سره په دې بلک پوه کې زه د ویټي خیبر نیوز په تور دا وایم چې په 92 کې ما جی د ماسکو نه MBBS کړی دی. بیا د هغې نه بعد زموږ یو ویره وه ډېره وړه وه، هغې ته ایپیلیپسي وه، هغه موږ د دنیا ډاکټرانو باندې وګرځوله په ایلوپیتیک اپیوال ټیګرال وغیره دا به ورکول او دې باندې به چپه راتله. زموږ دا یقین نه وشي چې زموږ دا ویره به لوی شي او دا به روغه رمټه ښځه شي. زه یو وخت کې د ماسکو نه په چوټۍ رالم، هغه ماروندار نه تپوس وکړو چې دا ماشومه څنګه را، وایي دا خو ښه شوې را. نو ما ورته هغه څنګه، ویل دلته یو هومیوپیتیک ډاکټر دی او هغه ډاکټر مقبول احمد و د دې ګمبتو، الله دې وبخي، الله دې ولا ته واڼه جنتونه ورکړي. زموږ یو ډېر موست سینیر ډېر ریسپیکټیبل ډاکټر و زموږ استادانو کې راځي. هغه چې زه لاړم ما دا ویره بوتله دوایي ختمه وه، هغه وله خوږې ګولۍ 2-3 قسمه ورکړې، 2-3 قسمه کترې ورکړې او هغه ماشومه هغه په 6 میاشتو علاج سره الله ښه کړه. نو ما بیا دا خپل ګریوان کې خپل ضمیر سره دا سوچ وکړ چې علاج او زندگی او خدمت او جنت ګټل دا هومیوپیتیک دی، دا ایلوپیتیک نه دی. نو ما ایلوپیتیک ته خیر آباد ووې او زه هومیوپیتیک ته رالم. زما په هومیوپیتیک کې 20 کال وشو. زه د ټي وي په وساطت دا وایم چې د دنیا خلک تاسو به ډېر اورېدلي وایي ستن غلطه ولګېده انسان مړ شو، اپریشن وشو، اپریشن کې دننه کینچي پاتې شوه، مور له ولستون والا زوی بچ شو، مور یې مړه شوه. تاسو به ډېر داسې لیدلي په هسپتال کې، خو دا به هم نه لیدلی چې په یو هومیوپیتیک ډاکټر باندې انسان مړ شوي. نو د دې سایډ افیکټ نشته. ګرانو کتونکو تاسو ته زه ریکویسټ کوم
چې کوم علاقه کې ما ته نشي را رسېدی یو تجربه کار پوه هومیوپیتیک قابل ډاکټر ګورئ هغې طرف ته تشریف وړئ چې کوم قسم تاسو ته ستونزه وي د صحت حوالې سره کوم قسم تاسو ته تکلیفات وي تاسو د هغې خدمات واخلئ د ډاکټر د هومیوپیتیک د طبیعت مطابق کورس پوره کې ان شاء الله الله به صحت درکړي هومیوپیتیک چې دا سلو علاج نه دی دا د ژبې لګېدو سره اسماعیل رور کار کوي یو وخت کې 8-10 لاک مریضان په دې 27 سال کې ما کتلي دي او ما له ویل نون خلک راځي ویل نون لکه MBBS ډاکټران مال راغلي دي ټیکنیشن راغلي دي په دې کرونا وبا کې مالا د LRH د KTH د دې د حیات آباد ټیچینګ هاسپیټل د مردان داسې ټیکنیشن راغلي دي چې هغې موږ په هومیوپیتیک باندې د کرونا غوندې موذي مرض چې کوم راغلی دی کوم وبا راغلی را الله پاک زموږ د خوږو ګولو سره دې کترو سره والا الله شفا ورکړې را او ټول چې څونه ایجوکیټډ خلک دي پوی خلک دي هغې ګوره ایلوپیتیک علاج نه کوي ځکه چې هغې هغه ډبې کولو کې نو هغه ډبې کې وګوري چې دا خو ماره سر د درد دپاره دا دوایي راواغېسته خو ګورم چې د دې ساید افیکټس ونه دی نو هومیوپیتیک چې دی دا په بې ضرره علاج دی او ایلوپیتیک چې دی د هغې نقصان ساید افیکټ شته خو هومیوپیتیک ایجادات چې دي د په تندرست انسان باندې شوي دي په 8-10 سال په 26 سال کې 8-10 لاک مریضان مې کتلي دي څو ګیلې له نه راغلي دا د الله تعالی ډېر لوی رحم او کرم دی داسې به وي چې مطلب بې اولاده به وي 10 کاله به یې شوي 20 کاله به یې شوي خو زه د سکرین په پرده باندې د ګرانو کتونکو ته دا خواست کوم چې کله یو انسان واده وکړي وړومبې خو دا خبره کومه چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم حدیث شریف دی لکل داء دواء الا الموت د هر مرض علاج شته د مرګ علاج نشته بله خبره جداره چې زه د سر د درد دوایم په ګارنټۍ نه ورکوم ګرانو کتونکو دا اورئ که ماله هر کله راځې د الله نوم بالې په الله به بروسه ساتې الله به ماله راځې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی وایي زه به پر ورځ د محشر په پنجو ګرځم ځکه چې زما امت په زیاتي نو تاسو مهرباني دا کوئ چې دا کیسې مه کوئ چې موږ لا نه روړو بل چې کله ډاکټر له ځې هلک او جینۍ دواړه ځې دواړه ټریټمنټ کوي دواړه به ټیسټونه کوي ما ډېر زیات په دې 26-27 سال کې ولیدل چې اکثر فرق د سړي روزي نو کوشش تا کوي دواړه ځې نو چې کم یو انسان کې فرق وي هغه علاج کوي چې کم کې فرق نه هغه علاج بند شو انشاءالله ډېر زر به تاسو له الله پاک د دې ښکلې میوې نه غېږه ډکه کړي د دې لکه نور وجوهات هم ډېر کیدی شي اکثر د زنانو زیان کیږي هغې کې ټیکسوپلازما یو بیماري ده د وینې د جراثیمو د دې بهترین په هومیوپیتیک کې کامیاب علاج شته بعضې زنانه لکې وجود کې غټې وي نو د هغې هم دپاره زه تاسو ته خواست کوم چې کومه زنانه په ولاړه مونځ کوي کومه زنانه د غرمې روټۍ کمه کړي د دې مطلب دا د بدن چربي هم ختمیږي که چاته هم څه قسم تکلیف وي نو تاسو زموږ خدمات هم اخیستی شئ د سکرین په پرده باندې زما موبایل نمبر تاسو به وینئ زما موبایل نمبر دی 0312 93 73 174 0345 93 73 او د واتساپ باندې که تاسو مانه مشوره لې وایس میسج یا څه ریپورټونه ماته رالیږل غواړئ نو 0300 57 30 637 زما لوکیشن چې کوم دی اسماعیل ماته وختي وي چې تاسو به خپل اډرس په خپله وایې زما لوکیشن زه 3 ورځې جي مردان کې 3 ورځې زه په 400 کې یم د مردان دپاره چې زه د جمعې په ورځ د خالي په ورځ او د ګل په ورځ یم د اتوار زما چوټي وي د سهار نه والې 3 بجو پورې ناست یم د مردان لوکیشن شمسی روډ نیست قائد اعظم کالج ژوندون هومیوپیتیک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان او د 400 لوکیشن چې دی فاروق اعظم چوک نوشیرا روډ المصطفی پلازا منگل بدھ جمعرات نہیں چهارشنبه او زیارت یعنی ټیوزډے وینسډے او ترسډے دا زما د 400 او پی ډي وي د سهار نه والې 3 بجو دا زما یو میشن دی چې 17 سال چې دی نو اسماعیل رور ما فیس نه دی اخیستی اوس زما 15 کال وشو اول 100 روپۍ فیس و اوس 200 روپۍ فیس اخلم د 15 دن دوايي ورکوم د 15 ورځو د 14-1500 روپو نه والې تر 2000 روپو پورې چارجز کوم او ښه ملټي نیشنل ښه کمپنو د هومیوپیتیک د ښه لیبارټرو دوایانې ورکوم او الحمدلله تر اوسه پورې په دې 26 کالو کې چا ګیله نه راکړه د جوړولو درد کې خو لومبې سوال دا دی چې پخوا پیور خوراک و اوس هایبریډ دی مطلب پخوا به ډیراني خوره وه سوچه خوراک به الو کې به د الو خوند و کچالو کې به کچالو خوند و ټیپرو کې به ټیپرو خوند و
اوس چیرې هغه کیمیکل پخوا به 2 فصله کال کې کېدل اوس 2 میاشتې پس چیرې نو ګوپیان هم دونه شوي او هر یو سیز لکه ملاویږي که نه نو هایبریډ سیزونه هایبریډ سیز چیرې دا بدن له طریقې نه ورکوي اډوکي له نه ورکوي چمړې له نه ورکوي نظر له نه ورکوي ګردې له نه ورکوي معدې له نه ورکوي زه دا خبره کوم چې د نارینه په نسبت تاسو خبره وکړه چې زنانو ته دا پرابلم ډېر دی د نارینو په نسبت د زنانه اډوکې کمزورې دي بل زنانه زموږ خصوصا د موږ د پښتونخوا کمې زنانه چې دي دی خپل کور کار کې ډېر زیات مخلص وي سار راپاسي بډي ووي په لوپټه سر وتړي او بس اون خلیجي دا کپړې وینځل دي او دا سالن پخول دی که نه جي نو زه به دا خبره کوم چې څومره لکه مطلب دا چې دی دغه وکړي د کار کوي نو اکثر د واشنګ ماشین ګرمو یا شیدل اوبو نه یخو کې وخه د یخو نه ګرمو کې وخه نو دا توده سړه دي ته زر لګي د جوړونو درد په علاج په توګه باندې لکه شانته ووایي ځکه چې موږ غواړو چې ستاسو یو بل اپیسوډ هم بیماری موږ سره ډېر زیات ځکه زه به بواسیر تپوس کوم زه به شوګر کوم د موټاپې به کوم او بیا خو دې نن سبا د خلکو ته ډېره غټه مسلې د شپې د خرارې ټایپ کې کوي جی بالکل ته غم خادي لم او جی او په دغه هم د سره خبره کو ان شاء الله زه ما چې د لومړني اپیسوډ کې صرف موږ د جوړونو د درد د علاج چې کوم کورني علاج وي مون نه علاوه او جی او تاسو سره د علاج لپاره کومه دوايان د جوړونو لپاره چیرې نو خطرناک سیس چیرې دا غټه غوخه را تراوري شملې ماسته اچار دي او د روجو نه پرهیز دي د دې درې سیزونو خویندو میندو د خاص کوم روجې غټه غوښه او تراو چې دا نه خوري کافي حده پورې به د جوړونو د درد بیماری نه بچ پاتې کېږي په هومیوپیتیک کې دوايان ډېرې دي خو 2 دوايان زه ښیم یو رسټاکس 200 کې یو آرنیکا 200 کې آرنیکا 200 کې 15 قطرې 2 ټیمه رسټاکس 200 کې 15